نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ده حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد مبارک دے رانقل دے چې د قیامت په ورځ به یو اواز کوونکی اواز وکړي چې عقلمن خلق چرته دی. خلق تپوس وکړي چې د عقلمندو نه څوک مراد دي. جواب به ورکړی شي هغه خلق کوم چې د الله تعالی ذکر کولو په لاره، یعنی په ولاړه او په ناسته او په ملاسته، یعنی په هر حالات کې د الله تعالی ذکر کولو او د اسمانونو او د ځمکو پیدا کېدو کې غور کولو او ویل یې چې ای الله تا دا ټول بې پیدې خو پیدا کړي نه دي، مونږ ستا تسبیح کوو، ته مونږ د دوزخ د عذاب نه وساتي. دې نه پس پر دې خلقو دپاره یوه جنډه جوړه کړی شي چې هغې پسې به دا ټول ځي او دوی ته به وویلی شي چې همیشه دپاره جنت کې داخل شي. د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی چې د قیامت په ورځ به یو اواز کوونکی اواز وکړي چې عقلمن خلق چرته دی. خلق به تپوس وکړي چې د عقلمندو نه څوک مراد دي. جواب به ورکړی شي هغه خلق کوم چې د الله تعالی ذکر کولو په ولاړه او ناسته او په ملاسته، یعنی په هر حالات کې د الله تعالی ذکر کولو او د اسمانونو د ځمکو پیدا کېدو کې غور کولو او ویل به ای الله تا دا ټول بې پیدې خو پیدا کړي نه دي، مونږ ستا تسبیح کوو، ته مونږ د دوزخ د عذاب نه وساتي. دې نه پس پر دې خلقو دپاره یوه جنډه جوړه کړی شي چې هغې پسې به دا ټول ځي او د دې ته به ویلی شي چې همیشه دپاره جنت کې داخل شي. الہی یہ عالم ہے گلزار تیرا. ابن ابی دنیا رحمہ اللہ یو مرسل روایت را نقل کړی دی چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم یو وارې د صحابو ډلې ته تشریف یوړو چې چوپ چاپ ناس. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایو څه خبره ده په څه سوچ کې ناس یې؟ عرض یې وکړو چې د الله تعالی د مخلوق په سوچ کې یو. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایو چې او د الله تعالی په ذات کې غور مکوئ، یعنی د الله تعالی په ذات کې غور مکوئ چې هغه وراء الورا دی، د هغه په مخلوقاتو کې غور کوئ.